بسم الله الرحمن الرحیم. ما عزتمندو چونکه د اوړي موسم دی، مارونه لړمانان دا حشرات ارض ډیر زیات شوي. الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تاسو کله هم چې خپل بسترې ته راځئ نو درې ځله ټک ورکوئ سنډې. نو ما عزتمندو احتیاط په دې کې دی، ګوره دقسې جامې اغوندې نو جامو ته هم ټک ورکوئ. داسې نه ما عزتمند زموږ غفلت له وجې نه چې مونږه مقصد د مار یا لړم خولې ته ور برابر نشو، نو کوشش کوئ. خاص کار زما د ګرمۍ د اوړي علاقو چې کوم خلک دي هغه شپې سملی پیزار وباسي، پورې چې راپاسې فوراً پیزارو تخپې هم مه وردننه کوئ. مار پکې لړم پکې کوشش کوئ لټک ورکوئ. یا نن سبا موبایل دور دی، هر چا سره موبایل شته دی، کوشش کوئ موبایل لګوئ. کمرې ته دننه کېږئ موبایل لګوئ، جامې اغوندې موبایل لګوئ. اول ټک وه داسې نه چې مار یا لړم یا بل څه پکې او تا دپاره نقصان شي. نبی علیہ السلام فرمایي خیر الناس من ينفع الناس. په خلکو کې بهترین انسان هغه دی چې خلکو ته فایده ورکړي. نو ته هم بهترین جوړ شه، مسلمانو ته فایده ورکړه. مطلب مې دا دی چې ویډیو د سره شیر کړئ، حق او سچ پیغام مسلمان رور ته ورسوه. شکریہ.